چې لور پیدا کول دا د سړي کار دی. که چېرته زموږ سړو کې شعور راغلی او په دې خبره باندې پوه شولو چې دا د زوی او د لور کوم کروموسومز دي هغه صرف او صرف په سړي کې دي. لکه ایکس او واي چې دا په سړي کې ده او په ښځه کې صرف ایکس او ایکس ده. ښځه چې کله بچي پیدا کوي نه به لوریانې پیدا کوي. سړي چې کله بچي پیدا کوي که چېرته د سړي واي کروموسوم د ښځې د ایکس کروموسوم سره یو ځای شي. غول دې خوړلي دي او په سمسو دې خوړلي دي. ته وایې چې په سړو کې شعور راغو نو دوی به نارینه اولاد پیدا کوي. نو ته د دین نه ډېر لرې ماته ښکارې ځکه چې په قرآن کې ښه واضحه د الفاظ لیکلي دي. الله پاک وایي چې زه کوم انسان له زامن ورکوم هغه لوریانې نشي پیدا کولی او چې چاله لوریانې ورکوم هغه یاره دې ډاکټر چې کومه خبره کړې ده نو د دې ډاکټر دا خبره ټیک ده چې الله رب العالمین د انسان په سپرم کې ایکس وائی دا پیدا کړی دي. صحیح ده. او بل دا چې دا د دین نه د لرېوالي خبره نه ده. دا خو د ډاکټر ریسرچ دی چې ډاکټر ریسرچ وکړي، عالم په یو مسله ریسرچ وکړي، ډاکټر په یو بیماری ریسرچ وکړي چې یاره د هلک پیداوار ولې کېږي او د جنۍ پیداوار ولې کېږي. په دې کې الله پاک څه یو داسې راز ایښی دی. نو دغه راز باندې الله رب العالمین د ډاکټر پوهه کړی او په دغه مسئله عالم پوهه کړی. نو دا څه ورانه خبره د ډاکټر نه ده کړې، دا ټیک وای. په دې باندې به تاسو ته د شیخ حماسي صاحب هم یو مختصر شان کلیپ ولګوم تاسو ته. کله چې د ښځې رحم ته مني لاړ شي یا د نر میړه مني راخلي طالبانو دې کې یو مني ایکس دی یو واي دی. موږ لا تر اوسه څه اوتې بوتې وایو طالبانو فیه ما فیه. دوی څومره مخته لاړل هغه ایکس واي دا طالبانو غواړي ښځه دې لور دې پیدا سي که غواړي زوی دې پیدا سي. نن طالبانو طب په دې تحقیق کوي لورګانې ډېرې سې غواړي دا ورې زوی دې پیدا سي. نو هغه دې مسلې ته اختیار جنس المولود وایي طالبانو. دوی په علمي میدان کې منیو کې هماغه که ایکس غواړي که واي غواړي هغه ترتیب درته برابري، که لور غواړي که زوی غواړي. او ملا ته چې دا خبره وکړي کفر ورته ښکاري وي دا څه کفر غږوي. وایه کفر نه غږومه، علم ده، دا غیب نه ده، علم ده د الله نه. اوس تاسې تعویضونه کوئ که یې نه پسې کوئ د زمنو دپاره کوئ که یې نه کوئ. نو طالبانو نن معاصره زمانه کې دې مسلې ته اختیار جنس المولود مسئله وي. ایکس غواړي که واي غواړي کوم یو بچی غواړي. طالبانو مخکې اختیار جنس المولود جلۍ غواړي که هلک غواړي. علمي طالبانو نن خبره مخته لاړله. سبحان الله طالبانو الله دې موږ په حال باندې رحم وکړي. ما سره یو کتاب ده والد رحمه الله ته چا د ازهر نه راوړي و ډېر ښه علمي بحث ته پې باندې په دې کتاب کې همدغه مسئله باندې. ای رب العالمینه زموږ علما له خوبه راویښ کړې. یا الله پاکه د افغانستان علمي ادارات یې داسې وګرځوي لکه په ازهر کې چې علمي تحقیقات کېږي. دغه ایماني جذبه چې دلته شتون لري. او خبره وکړم بېشکه اولاد نارینه یي که زنانه یي د الله رب العالمین ورکوي. په دې کې هېڅ شک نشته. ډاکټر دوایي هېڅ شی دا اولاد تاله نشي درکولی، خو شرط دا ده چې محنت به کې. ته غواړې چې ما ته نارینه اولاد میلاو شي، دې لپاره به ته کوشش کې سټرګل به کې. بیا به الله رب العالمین ستا هغه سټرګل او کوشش ته ګوري، تاله به نارینه یا جنکۍ اولاد درکوي. صحیح ده. نو دا داسې خبره نه ده. ولې که الله رب العالمین داسې قانون وی چې چاله ورکوي او چاله نه داسې نه ورکوي نو واده به وله شرط نه وی. سړی واده وکړي یو سټرګل شو، بیا چې ستا اوس زامن نه کېږي دا ته بل سټرګل. دې لپاره زمونږ علما وظایف ښیي. وایي که د چا نارینه اولاد پکاري نو دا وظایف وکوي، دا وظایف وکوي، دا وظایف وکوي. ولې تجربه شوي دي، مجربات دي، تجربې پې شوي دي، خلکو تجربې کړي دي او هغه کامیاب شوي دي. نو دا څه داسې د دین نه لرېوالي خبره نه ده. وسړو مطالعه وکړئ.